السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مسلمانانو، یو ډیره اهمه مسله بیانول غواړم او هغه د زنانو په خپل نکونو باندې دا رنګونه مګل ناخن پالش چورته ویل کیږي. د دې شرعن حکم څه دی؟ نو محترم علما لیکي داسې رنګو چې هغه په اودس کې د اوبو رسېدلو نه مانع وي، یعنی په اودس کې بدن ته بیا اوبه نه رسېږي د هغه رنګ د وجې نه، او یا په فرض غسل کې هم بدن ته اوبه نه رسېږي، نو بیا داسې ناخن پالش استعمالول ناجایز او حرام دي. او کچري د هغې رنګ د وجې نه بیا هم بدن ته اوبه رسېږي او په اودس کې یا په فرض غسل کې، نو بیا دا ناخن پالش صحیح دی. یا علما دا هم لیکي که مثال طور باندې یو زنانه ناخن پالش ولګوي او د اودس او د فرض غسل نه مخکې لرکې بیا هم جایز دي. خو نن سبا چې څومره رنګونه دي دا ناخن پالشي عموما دا چې کوم دی دغه پټونه نیسي او د هغې سره چې کوم دی بیا دغې نکونو ته اوبه نه رسېږي، نو د داسې ناخن پالشونه بیا پرهیز پکار دی او د هغې استعمالول نه دي پکار. په دې ګناه کې عموما زنانه مبتلا دي. ډېرې زنانه تاسو به کتلی شئ چې هغوی دغه رنګې دغه ناخن پالش استعمالوي، د دې خبرې پروا نه کوي چې ای زما لپاره دې استعمال څرنګه دی. نو محترمو داسې یو کار کول چې په هغې کې موږ په عذاب او سزا او ګناه کې راګیرېږو، نو ولې هغه کار کوو؟ د هغې نه ځان بچ کوو نه. نو زما ټولو زنانو ته دا پیغام دی چې هغوی دې د دې مسلې نه ځان خبر کړي او هغوی دې په دې مسله باندې سوچ او فکر وکړي. الله رب عزت موږ د داسې ګناه نه بچ کړي. وما علینا الا البلاغ.